د ضلع چارسدہ د جماعت اسلامی ضلعی رہنما محمد ارشد خان په یو پریس کانفرنس کې را روان الیکشن کې د حصہ نه اخیستو اعلان کړی دی او ویلي دی چې په الیکشن کې نه صوبایي حلقې نه او نه د قومي حلقې نه برخه اخلم ځکه چې زما صحت کمزور دی او ماته د سیاسي هلو ځلو جاری ساتلو نور اجازت نه راکوي. د جماعت اسلامی حواله سره دی ویل چې جماعت اسلامی زما پارټي ده او زما تړون به د جماعت اسلامی سره هم دغه سي قائم وي. د خپل کمزوري د وجه صحت من خراب دی دا ما د اجازه نه راکړي چې د الیکشن کې څه واخلم. جماعت اسلامی کې مخکې اوسم یم بیا هم پکې د جماعت اسلامی څخه خبره نه دغه ټول پټو خلک دلته راځي جماعت اسلامی ولا نور مشران راځي ما سره خبرم کوي دلته غنټه 2 غنټه تیر کی دا ټول عمر زمونږ دغه قومي وطن والا راځي نو نېشنل والا راځي نور پټو والا راځي نو خبرم کوم دا غیر طرف نه خبره کوم په پټه طرف نه خبره کوم دغه څنګه خبره نه راځي مثلا را فرق نه کوي دغه په خپل نشم کولای الیکشن په خپل د الیکشن نشم کولای د صحت په وجه نشم کولای بل هیڅ وجه نشته بس دغه مزما صفایده دغه چې تاسو خلکو ته مو وایي د صحت ته وجه بل شاته پکې بل وجه نشته. د دوی نه چې کله دا سوال وشو چې تاسو د خاندان او یا تاسو په ځامنو کې با څوک پر روان الیکشن کې څوک قومي یا صوبایي سیټ نه ودرېږي نو محمد ارشد خان جواب کې وویل خاندانی سیستم میں راته غلط هم ښکاري چې پلار په ځای بیا دویمه ماغه کار کوي او دوی په ځای د هغه دویمه ماغه کار کوي په سیاست کې راته دغه غلطه ښکاري چې څنګه باچا خان سلسله روانه یا د افتاب خان سلسله روانه ضرور نو ذاتي ما بچو له اجازه ورکړي چې تاسو کومه خوښه کوي درېږي او کنه درېږي هم تاسو خوښه تاسو خپل فیصله کوي نه خپل خوښه چې هغه څه فیصله کوي کوي زړه کې دا مچيو جماعت اسلامی یو داسې پارټي ده چې هغه د پلار دغه نه راځي زوی نشته یا زوی رچانه راځي نو سي رچانه راځي او تنظیم هم داسې چې دوی غواړي نو انقلاب راوستي چې پاکستان کې انقلاب راوستي او بشرط د دې چې هغه لیډرشپ په هر ځای باندې د هر صوبې لیډر مرکزي لیډر او هغه لیډرشپ هغه نوې دنیا د نوې حالاتو ته وګوري دا سلک د چینج ځان کې په خپل راوړي. دا جماعت اسلامی ضلعی رهنما محمد ارشد خان که د خپل صحت د خرابې په وجه کو یو خوا پر روان الیکشن کې د الیکشن نه کولو اعلان وکړ نو بل خو دا خبره هم خو پډاګه کا چې زه د جماعت اسلامی ممبر یم او دا تړون به مې د جماعت اسلامی سره هم دغه سي قائم وي. په دې موقع باندې د میډیا د ګڼ شمېر ملګرو نه علاوه همایون شکور خان هم موجود وو. انعام جی چارسدہ ټي وي چارسدہ.